دلته کې چې کوم پرانسته منګ نن وکړه نو دا د سوات کې چې څومره هم میډل سکولونه دي تقریبا 80 میډل سکولونه دي او د هغو په منځ کې دا پروګرام سٹارټ شو او دا به انشاءالله د 10-15 ورځې به دا جاري. نن په دې ګراوند کې چې کوم خوشحالي منګ په ماشومانو کې ولیده، په استادانو کې ولیده، د علاقې په د عوامو کې ولیده، نو منګ په خپل هم ډېر زیات خوشحاله شو چې واقعي دا گیمز چې دي دا د ماشومانو د جسمانی صحت لپاره ډېر زیات لازمي دي، ځکه چې ماهرین وایي چې کله ګراوندونه آبادي نو زمونږ هسپتالونه او زمونږ جیلونه چې دي هغه بیا ویرانی. بل نن سبا زمونږ معاشره داسې ده چې موږ د سرګرمیانو کې سوا نه خلو نو زمونږ د ماشومان چې دي هغه غلط طرف ته تللی شي. نن سبا داسې دور دی، د نشو دور دی، موبایل غلط استعمال دور دی، زمونږ د ماشومان زیات دغه طرف ته تللی شي. سرګرمیان ته موږ په دې دغه باندې ګورو چې کوم ماشوم په دې کې سوا غلي نو هغه ماشوم چې هغه د مستقبل لپاره یو ښه کلاړی هم جوړېدی شي. هم دا کلاړیان دي غټ غټ میشون لاړ شي د پاکستان ټیم ته وځي یا بهر ملک ته لاړ شي، په بهر ملک کې لوبېږي. هم د دې ځای نه زه دا وایم چې دا سرګرمیان چې د حکومت د طرفه دا ډېر ښه اقدام دی. سر ایونټ زمونږ د سپورټ په وجه سره دي چې هغه یو ګرانډ اوپننګ سرمنی وشوه دې ځای نه، او ان شاء الله زمونږ د ایونټس د میډل سکول په سطح باندې دي او تقریبا په ټول سوات کې روان دي. سر په دې کې ټول مقابلې شامل دي، ټوټل ایونټ چې کم دي کم مقابلې دي، مطلب فوټبال، کرکټ، بیډمنټن، باسکټبال، والیبال، ټول ایونټ شامل دي. موږ سپیشل یو پکچر ورکړل، هغه کې تلاوت دی، زموږ سره سپیلینګ بیز دي او نعت شریف دی، حمد دی او انګلیش سپیچ دی، اردو سپیچ ده، منظرکشي ده.